أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. مخیاتونو کی مدین تا شعیب علیہ السلام را لګل شوی و هغه مسله د توحید بیان کړو خلق له دعوت ور کړو د توحید د ایمان د زمکه کې د فساد نه کولو دانګ نور زینو کې راضی ناب تول کې د کمی نه من کړیو ناب تول کې کمه مکوي خلقو دعوت تکذیب کو نو عذاب پراغه او چاچه تکذیب کړو ناغي تباشو شعیب علیہ السلام د شعیب علیہ السلام ملګری الله بچ کړو دین علاوه نور چې سمرا قومونو اقوام مکذبه داغی تباہی تذکرہ کولا دا خبره پیش کوله چې او دا چاچی خبره نه د منلی نو تبا کړلی الله مطلب دا تاسو مو یریږي ک تاسو خبره و نه منئ نو تاسو هم تبا کی شعیب علیہ السلام قوم تباشو عادیان سمودیان تباشو دانگی قارون و فرعون و حامان و دی تباشو مخی دلوت علیہ السلام د قوم تذکرهم کړوا غم تباشو دا ټول الله وی ما د غید گناہونو په وجه باندې رانی ولیو نو چا باندې استیلې راغلا چا باندې کانی د اسمان نه راوریدو چا باندې چغ راغلا زلزلہ پی راغلا سوک پزمگ کې ورخخ کړي شو سوک په دریاب کې په اوبو کې غرق کړي شو دا ټول د دې عمل د وجینا ولې چې الله پیدا کړلی الله یې تربیت کړل الله ول رزق ورکي پالي د الله پزمکه کې وسیږي او بیا هم د الله نه مني الله ته پیغمبرم را لېګل بیا هم خبره نه مني نو تباہی پاغي باندې راغله او تباشو یو قوم نه تباشه بلکې ډېر شي قومونه تباشي وي دي د خلکو لا عبرت اغستل پکارو عبرت وانه غستو بیا یو دا خبره راتلا چې دا سمرا قومونه او سمرا خلکو کم چې تباشي وي دي ولې داغي سوک خدایان نو داغي سوک اولیاء نو چې دی بچکړی وې نو دې جنا داغي مثال پیش کړي دا خلق هغه پشان د جولا باندې تشبیه ور کوي مثال ور کوي د جولا سره او دی چې سوک اولیانی ولی فاولوهیتی ولی نو داغي مثال پیش کئی د بیت العنکبوت پشان چې د دې دغه خدایان دغه اولیاء دا د جولاګي د جالي پشانتی دي
چې اس نشي کولای په لاسو کې اختیار نشتی نه چاله څه فائدہ ورکولی شي نه نقصان لکه څنګه چې د جولا جاله ده د غرمونه څوک نشي بچ کولی د سیلۍ نه د خورخ نه څوک نشي بچ کولی د باران نه څوک نشي بچ کولی دی ورته هسې کور وایي نو دغسې کور چې هغې کې د غرمونه د بچاو ذریعه نه وي غرمونه نشي بچ کولی د سیلۍ او د خورخ نه نشي بچ کولی د باران نه نشي بچ کولی نو دا څه کور شو نو دی چې ځان له نیولي کم الهې نیولي ناغي خو هیڅ نشي کولی فایده ولا نشي ورکولی نقصان تی نشي اړولی نو چې دا نشي کولی نو څه شو مثال یې داسې شو لکه بیت العنکبوت الله رب العزت ورپسې تذکره کوي چې دا مثالونه زه پیش کوم د پاره چې دا خلق پوه شي او په خبره باندې دی پوهیږي نه او ورسره دا خبره کوي وما یعقلها الا العالمون عالمان په پوهیږي دا عام خلق دا خو په سره باندې سره پوهیږي نه ورپسې بیا دلیل پیش کوي الله اسمان نه پیدا کړلی زمکه پیدا کړلا دا د حق کار کولو د پاره ده دې کې د مؤمنانو د پاره نخید ناغت عبرت اخلي ورپسې تذکرہ کوي امور مصلحه د پاره د کلکوالی په دین باندې سبق د دې دین تبلیغ کوا دین رسوا اتلو ما اوحی الیک سره داغي خبره وکي استاکار بسئی دا کتاب بخلقو ترسه پدې کې با مخالفت راځي پدې کې خلق با شر شور جوړ کی پدې کې با جنگ جګړه جوړ شي تب سکے نو کار بن پرېګ دی بلکې د الله سره خپل تعلق مضبوط بساته د شپې ودرېګا منځو کا د الله نه اوغواړه د ورځې با لګیاوه تبلیغ بکې نو د شپې با الله ته ولاړې عبادت بکې نو جړا بکې فریاد بکې الله با استا خبره استا امداد بکې او منز داغي فائدم ذکر کړي چې تنها عن الفحشاء والمنکر د فحش نه او د منکر نه خلق بچ کړي ورپسې وای ول ذکر الله اکبر دا الله ذکر استاد پاره دا الله ذکر ډیر لوی دی یو دا د الله توحید طرف ترا بلل دا الله کتاب ویل دا ډیر لوی ذکر دی دا د نور عبادتونو نه خره بل دا ول ذکر الله اکبر الله ستا تذکرہ کوي د ملائکو په مجلس کې کوي نو دا الله چې ستا تذکرہ کوي او ستانو اخلي نو استاد عبادتونه او استاد ذکرونه هغه ته کل رسی دا الله ذکر دا الله چې ستا تذکرہ کوي نو هغه ډیر لوی دی نو چې ته دلته کې الله یادې نو الته کې الله تعالی خلقو د ملائکو په مجلس کې یادې د مجلس کې ستا تذکرہ کیږي نو هغه تذکرہ ستا ډیر لوی ده دلته کې بستا ستا تبسکه تب د الله دومره عبادت نشي کولای دومره تذکرہ نشي کولای څومره چې الله ستا تذکرہ وکي د الله د طرف نه ستانو واغستې شي نه ډیر لوی غټ اعزاز ده بیا ورپسې مسله د توحید دعوت توحید دلائل وغیرہ پیش کړي با مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې د الله نه سوا دوستان د الله نه سوا اولیاء نور نیولې وې دی به موږ لکار کوي دی به زمنګ نه بودری لري کوي دی به زمنګ نه مصیبتونه لري کوي الله وې دی چې کوم نیولې نو مثال ګوره کما مثل عنکبوت پشان د جولاګری جولاګه سګي اتخذت بیتا نیولې دې ځان له کور ځان له کور جوړ کړل سره د دغه
د جولا جاله چې ګورې نو ډیره نازکه ده ډیره کمزورې ده هغه کور وته نور څوک وته نشي ویلی دی وته کور وي نو وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت او یقینا ډیر په کمزورو کې په کورونو د کورونو په لحاظ سره ډیر کمزور په کورونو کې کور د جولاګي دی لو کانوا یعلمون کچری دی پوی دی کدی پوی دی نو دی بدا چل نه وې کړي یو طرف ته الله دی نو بل طرف ته دی خلق نیول خپل معبودان خپل الها خپل اولیاء دای نیولي چې دی به موږ له سو کی نو چې الله په عذاب راولي نو سو به اخلاص کی زو خلاصون کې بیان نشتی دلته کې جولاګي تذکرہ کوي دا جولا سیچل کې ځان له کور جوړ کړل دا کور اصل کې د دجال دا دجال پشانته دا سیچل کې انسرانی ویشي دا مچان رانی سي او دا معمولی غندګي ماشي وغیرہ واړه واړه سيزونه غره نشي غډ نشي رانی وې نو دا بګین خري نو دې په راشي نو بیاي دا مچان دي مچان ښکار کوي مچان نسی مچان خوري هغه کمزور په مخلوقاتو کې هغه نیويشي نور نشي رانی وې دلته جولاګې دي اول دکې دي چې کم نیولي ناغا اولیاء دي بزرگان دي نیکان دي یا بدان دي او چې کم دي ځال نیولي الها خدایان وغیرہ نو په دغه ځای کې ډېر شي خلق بیایي من جوانانی ملنګانی نو د چا س اعضاء هغه کمی او بازی بګې داسي جو جولاګي په شانتي جولاګي ته چګوره نخپې لنډي لنډي او کله چې د ښکار کوي چرته مچ سي شهر رواني پزمکه باندې نو دیو د ځان پزمکه باندې جوخ کی او چې کله د خیال شي چې زه وسرانی وېشم نو ور ټوب کی په نو کله راونی سي او کله اخلاص شي د کار سره د مچانو مچان ښکار کوي نو دغه چې الته کې ناشتي هغه ملنګان ناشتي نو هغه کار سي هغه دغه سي کوي د مچانو په شانتي خلق هغه شرک تر ورننه باسي هغه له دعوت ورکه او شرک راکاږي الته کې چې ګوره نو دا لنډه لنډه خپې وي غټي غټي سترګې وي جولاګي ته چې ګوره سترګې به غټي غټي او خپوته چې ګوره نو په لنډي لنډي دا بازي بګي هغه ته بګي دغه عنکبوت هغه دی کما سلیل عنکبوت نو دی دا خلقونه تمدا نو هغه ته سترګې بټه راويستلې هغه ته ګوري دغه د دنیا فائدې ته ناشته چې زبا خکار به کم ځای ملاويږي خکار د پاره بیا دې چې کله سو رانسی خکار رانسی نو هغه ځای کې زمګي پوری جوخ شي بیا ټوب کی دا ټوپونه وای بیزا دغه ملنګان چې ګوره دم بیزا ټوپونه وای الته چې ګوره انسان باندې به حل راوستي کله ځامه حل راوي چوتیږي لګي نو الله وی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې دي دا الله نه سوا نور اولیاء کمثل العنکبوت پشان د جولاګي دي اتخذت بیتا چې نیولې دي ځان لکور جوړ کړي دي ځان لکور وای ناوهن البيوت لبيت العنکبوت یقینا ډېر په کمزور کورونو کې خامخا کور د جولاګي دي لو کانوا یعلمون کچری دی پوی دے ان الله یعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله پوی په اسمان چې دا خلق وترا مدد شوی دا الله نسوا هغه هر شی چي دي سچ دی وترا مدد شوی دی را مدد کوي داغه نه امداد غواړي نو الله ته پته دا الله په پویږي وهو العزيز الحكيم الله غالب دی حکمت والا وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثال نه چې بیانو مونږ دې لره د پاره د خلکو د پوها کولو د پاره دغه مثال پیش کو دغه ځان له سوچ او فکر وکا چې الله وتا آیوته وې جولاګې ده او دې بلته وې کور د جولاګي ده
ځان لا په خپل باندې نتیجه راو باسا سوچ او فکر وکړه دا بل سره کم چې مشرک دی نو د مثال د جولاګي دی یو زمونږ انسانانو کې جولای هغه جولا نه وي انسانانو هغه یو کسب دی اگر چې بعض خلکو ته بد ګوري ودلګي وسه خبرم لګوري ختم شوی دا هغه ته جلاړ شي د بعض زینو ته غټ غټ کارونه کوي غټ غټ میلونه لګولي غټ غټ ماشينان لګولي او ډېر کارونه کوي اسادر جوړي هم چا یو ماشين لګول او چا دو لګولي چادرې لګولي کور کې ځاله کړي جوړي کړلی یادی کار کوي هغه تینه دی مراد د دینه د عام دا وړو کې جولاګې تی مراد دی او د جالا نو ان الله يعلم الله پويږي پدغه باندې داخله کو تر مدد شوی سکولې شي نه هیڅ نشي کوله وتلک الامثال نضرب علی الناس دا مثال نه بیانې موږ د پاره د پوکولو د خلکو وما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په دې باندې مگر د عالمان په دې باندې پويږي چې علم والے سوچ او فکر والے نه به پويږي اج څوک به نه پويږي نه به عالم هم نه خلق الله السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی اسمان او زمکه د حق کار کولو د پاره الله په حق باندې دا پیدا کړی د حق کار کولو د پاره پیدا کړلی یو سړی ته وګوري د ګوره د اسمانونو ته ګوره اسمانونو کې د بر نظام ته ګوره د نور او د ستورو او د سپومې د نظام د ورځې او د شپې نظام د زمکه ته ګوره زمکه کې څومره نظامونه دي زمکه دا غرونه دي بیا پدې کې وړه ده او جمع ده پدې کې هاړ ده او منه ده پدې کې دا فصلونه دي پدې کې ونی دي بوټي دي دا مختلف سيزونه مختلف زنده سر دي پکې دا ټول ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا پدې کې خامخا نخرا د پاره د مؤمنانو مؤمنان چې د سوچ او فکر کې ګور دي هر یو شیته جو ګوره د زمکه کې چې سيزونه دي هغه ته ګورې اسمان کې برس چې ښکاری هغه ته ګورې د سړی د الله په وحدانیت باندې یقین راشي الله یو دی الله واحد لا شریک دی نه دا سړی په ذهن ته راشي سړی کې ورننوزي خبره سړی پوه شي چې څوک سوچ نه کوي فکر نه کوي دی نور سوی وای دا څه شي دا اچانک شوی دی دا د ځان شوی دی د ځان کیږي چرته ځان هیڅ نه کیږي د کله چې ته یو ځای ته لاړ شي وګوره نو دا غرونه دي ډېر کوي دي دا نو دی وای دا د ځان جوړ شي دي الګا د ځان کیږي دا څه بل ځای لاړ شي حالت کې بناوټي چې بناوټي چې دغه ته ګوره وای دا د ځان شي نه دا د ځان نه دي شي دا چا کړلی نو ولې الګا وای دا ز پیژنم دا یو چې دا د ځان شي دا بل چې دا چا کړلی چا چې کړلی هغه ته پیژنې دا د ځان نه کیږي او دا نور د ځان شي دي دا دومره غرونه د ځان ولاړلی دې چې د فصلونو د چې ګوره فصلونه راخیږي ونه کې دا پانی راخیږي پانی راخکاره کی پانی راو باسي فصلونه راو باسي زمکه یو دا یو زمکه دا یو بوټه پکې یو شان دی بل پکې بل شان دی دا د الله په قدرتونو باندې دلایل دي د پانی د ګوره څنګه خولي پرس کړلا څنګه نری او یو شان ته پانی دي دا کم ځای کې دغه کې ماشينري لګیدل چې دا جوړیږي نه ځان کېږي دغه ځان دی شي بل څه شي دی شي تو کزا بل څه شي نه کېږي وای دغه ته انسان ته ګوره حیوان ته ګوره داغي چې څومره نظام دی د رګونو داغي د خوراک او د اسکاک نظام داغي د هضم د انهضام نظام دې ته چې ګوره دا ټول نو دا ځان نه کیږي هر یو چې ګوره انسان ته ګوره دغه خپل نظام پکې دی په خولې باندې خوراک کوي هغه دغه هضم کیږي او بیا لري کیږي کدا دغه سي پکې ته دنه جمع کېده بیا به مسله وا نو الله رب العزت دا یو نظام جوړ کړل د خپل وحدانیت د ښکار کولو لپاره د دلایل دي الله په وحدانیت باندې الله یک یو دی لا شریک دی
وړي جمع حالات ته ګوره، د باران او د شین د وریځې نظام ته ګوره، دا ټول په یو ترتیب باندې روان دي. الله یې کوي، بل څوک نشي کولای، بل چا کولای نو هلته کې په دې باندې غوبل به جوړو. زما خو کرونده مې کړله باران ونشي، او کله بل وایي نه ما خو لا رودلې نه دي باران ونشي. یو به یو شان وایي بل به بل شان، مسله به جوړه وران، هر څه به ورانو جاړو. انسان په لاس کې چې ورکړې وي خبره به ورانه شي وه، دا ټول الله سار څه کوي نو الله کوي. کله چې مسله د توحید دی بیان کړه نو شر شور به جوړیږي، ستا کار به صحیح لګیا به کار به هم صادقی. اتل ما اوحی الیک، لولا هغه څه چې وحی کولی کی تا ته من الکتابی د کتاب نه، د کتاب نه چې تا ته کوم وحی کیږي نو دا بیانوا، دا خلکو ته وایه، نو دا خلکو دا په خلکو باندې لولا. واقم الصلاة او قائموا مانځه لره منځ قائموا. نو کله به داسې ورځې به ته یو کار کوې نو د شپې به بلي، د ورځې به لګیا به نو د دعوت کار به کوې، نو خلکو ته به قرآن بیانې، خلکو ته به قرآن ښې، خلکو ته به دین زده کوې. نو چې شپه شي خلک به لاړ شي، څوک به وده شي، خپلو کورونو ته به لاړ شي، نو ته به څه کوې بیا پاسه ودرېږه، الله ته ودرېږه، د الله عبادت کوه. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا منز منع کوي خلق د فحش نه او د منکر نه، د بے حیايي نه، د منکر نه، د بدۍ نه منع کوي. څومره بدیانی چې کیږي نو څوک یې کوي؟ هغه خلک کوي چې هغه منځ نه کوي. څوک چې منځ نه کوي په دغه مختلفو بدو کې، فحشونو کې، منکر کې اخته دي. او د چا بعضې خلک داسې دي چې هغه په دغه فحش وغیره کې اخته دي، دی خو منځ هم کوي، وایي منځ نه دی که نه، که منځ د منځ شو نو دی به دا چل نه کوي. چې ګورې نن سبا نغه په نیټ باندې ګورې، په فیسبوک باندې ګورې، په بل څه باندې ګورې، جو هلته کې د علماو سره د دې هغه سیاتې، د علماو چا نه به خر جوړ کړی، د چا نه به ښځه جوړه کړي، د چا نه به سپی جوړ کړی، د چا نه به یو شی جوړ کړی، چا نه بل شی. دا څه کوي؟ دا څوک چې کوي نو د هغه په باره کې څه وایي؟ منځ سړی منع کوي د فحش نه، د منکر نه، د دغې کارونو نه سړی منع کوي. او چې دغه کوي او د منځ هم کوي نو دا منځ نه دی، دی په خپل ځان ویریږي، په خپل لګیا دی، د علماو پسې د علماو بدنامي کوي، د علماو هتک کوي. او سوچ هتک کوي د علماو نو د آخر خاتمه به د خراب وي. دلته بعضې خلکو علماو کتابونو کې لیکلي یو سړی دی د یو عالم په د هتک په طور باندې د بره کېناست او هغه کته کېنو، نو په دې باندې علماو لیکلي د مسله ورانیږي، د کفر نسبت خلکو کړلی، د ښځې او د خاوند د نسبت آزادېدلو حکم او فتوی کړله چې په دې باندې د سړي مسله خرابېږي، کور ورانېږي، دی لګیا دی د عالم هتک کوي. نو لګیا دی نو څه به کوې؟ ته به څه کوې؟ ستا کار به دای په دغې خلکو پسې په دې پسې مور پسې کېږه، د دې جواب هم مه کوه. دا بعضې خلک داسې چې د هغې حیثیت هغه مو اوچتوه. زمونږ عام خلک داسې چې هغه دغه فیسبوک کې وغیره کې په هغې باندې کمنټس کوي، که تا ورته ولیکل چې غلط کنزل دی ورته وکړو نه چلو شو، کنزل دی ورته وکړو، که هسې جو ستا چې څومره ملګري دي، فرینډ دي، نو هغې ته سل ته نه دي که زر ته نه دي، نو تا زرو ته د خپله خبره د هغه خبره ورسوله، خپله نه د هغه خبره دي ورسوله. نو هغه خلکو شیر کړه، دومره شیر په زرګونو باندې، په لکونو باندې هغه خبرې لاړ شي، شیر شي، خلکو ته ورسي. ته چې نه غواړې، زموږ دا تبلیغان وایي کومه خبره چې نه خوری هیره کا، دا چې کله دی هیره کړه خبره مخلاصه شي. یو سړي مخې ته خبر راغله، په هغې باندې له پاسه ګټه کېښوده، وایړوله خبره، زما نه ده په کار، نه پې ښه لیکم نه پې بد لیکم، خبره ختمه به شي. نه هر یو سړی لګیا دی،
لګیا دی نو چا به یو شان کمنټ لیکو چا به بل شان لیکو خبره خوريږي پردای د بيدینۍ خبره خوريږي اخوري دی ما به خلی کلی تا به خلی کلی ک بدلی کلی خو کار دی داغي کړل ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله لوی دی دا الله ذکر لوی دی چې د الله وحدانیت ته بیانې الله طرف ته دعوت ورکې دا د ټولو عبادتونو نه خا عبادت غټ عبادت دغه دی ولا ذکر الله اکبر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا الله ویلی من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی سوچ ما یادې په خپل زړه کې زه یادوم په خپل ځان سره سوچ ما یادې د خلکو په مجلس کې ذکرته فی ملائل اعلی د ملائکو په مجلس کې زه یادوم نال د هغه ته وی ولا ذکر الله اکبر دا الله تذکرہ چستا کوي د ملائکو په مخ کې کوي دا د ټول نغټ ذکر فائدہ خوستا دا ذکر خوستا وشو ستا وړو کې خلدا وړو کې جبا دا پاغه باندې وته د الله سره ذکر وکي الله لوی شان والده الله چې ستانو واغستو د ملائکو په مخ کې واغستو نو دا ستا غټ لوی شان دغه دی والله یعلم ما تصنعون الله پوهیږي په اساس باندې تاسو کوم څه جوړوي کوم څه کوي دا ځبانه بس کو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې د الله نه سوا نور دوستان نور اولیاء کما مثل عنکبوت پشان د جولاګی دي اتخذت بیتانی ولید ځان لکور وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت یقینا کمزور په کورونو کې خامخا کور د جولاګی دي لو کانوا یعلمون کاش کې دې پوي دي ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله پويږي په اسمان داخله کې وترا مدد شوی د الله نه سوا چې هر صحیح وهو العزيز الحكيم الله دې غالب حکمت والا وتلك الامثال نضرب للناس او دا مثال دې بیانې موږ د پاره د خلکو ما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په دې باندې مگر عالمان خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړل اسمان او زمکه بالحق د احکار کول د پاره ان فی ذلک الآیات ان فی ذلک الآیات للمؤمنین یقینا پدې خامخا نخذ د پاره د مؤمنانو اتل ما وحی الیک من الكتاب بیانوال ولا اج وحی کولې کی اطاعت د کتاب نو اقیم الصلاة وقائم وما انزل را ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا مانا کوي خلق د بدینا د فحش نه او د بدینا ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله ډیر لوی دی والله يعلم ما تصنعون الله پوي پاسه مې تاسو کوم څه جوړوي کوي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي مولانا شیخ القرآن غلام الله خان صاحب رحم الله دا غزوه وفات شوه دی هغه لپاره وکیم دعا وکي الله رب العزت هغه درجات بلند کړي الله رب العزت صلی الله علیه وسلم